سورة البروج ترتیب عثمانی 50 نمبر سورت ده او ترتیب نزولی چه ده 20 نمبر سورت ده نازل ده رست ده سورة الشمس نا کلمات ده سورت چه ده او سلوات ده حروف ده سورت چه ده سلور سوات ده بسم الله الرحمن الرحيم والسماء قسم دي پاسمان باندې الله وي ذات البروج چې خاوند برجونو ده یا ذات القصور چې خاوند مانېګانو ده د اسمان پاسمان کې مانېګانې دي بنگلې دي هغه ته برجونه ویلې کېږي چې دا مورچې د فرشتو دي فرشتي ناستې دلته چې شیطانان راځي نو دي ځنه په گزار کوي ولي یا ذات النجوم چې خاوند ستوري د اسمانه بعضي وي ذات الابواب خو اکثرین وي ذات القصور چې خاوند مانېګانو ده واليوم قسم دي پورز باندې الله کوم یورز الموعود چې وعده کړی شی باندې وعده کړی شی ورځ باندې چې مراد تین ورځ د قیامت ته وشاهد نو قسم دي په شاهد باندې شاهد مانسه چې حاضرېږي ورته چې حاضرېږي دا شاهد حاضرېږي مراد تین ورځ د جمعې دا چې شپږ ورځې بعد حاضرېږي ومشهود نو قسم دي مشهود باندې چې خلق ورته حاضر ولې شي خلق ورته حاضرېږي مراد تین ورځ د عرفه ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه راوی د حدیث ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل اليوم الموعود يوم القيامه مراد د موعود نو ورځ د قیامت ده المشهود نو مراد وي ورځ د عرفه ده والشاهد وشاهد نو مراد چې د ورځ د جمعې ده الله تبارک وتعالى قسم کوي په ورځ د موعود او په ورځ د شاهد په شاهد باندې قسم کوي او مشهود باندې جواب قسم څه شه د قتل معنا وجل شیو لعن لعنت کړي شو عذب معذب کړي شو عذاب ور کړي شو یا هلاک کړي شو سوق اصحاب الاخدود خوندان د خندقونو اهل د خندقونو والا دا هلاک کړي شو وجل شو مختصر واقع دا بیانوم چې په دې زبانه پوه شي تاسو واقع دا سوا حمیر د قبیلی بادشاہ مفسرین لیکي په نجران کې ظالم بادشاہ ابن عباس سے ویا مخکې د پیدایش د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او یا کال وړاندې دا تیر شوی دی د عیسی علی السلام نه بعد یو بادشاہ او ظالم چې داغه یو مشاور او جادوګر چې کله هغه جادوګر بوډا شو بادشاہ ته وی چې زه بوډا شمه سنه چې زه به مړ شمه یو او خیر الک راکا ماته چې زه ورته دا جادو خیمه چې دا سلسله رواني به تا هغه مشورې درکې نو کله چې الک ورکو یو زیرک هلک او خیر نو الک بچی دی جادوګر لتلونو په لار کې ورځ ګوري چې یو جونګړه د پدې کې یو راهب ناشته بزرګ چې ورغه ورته هغه راهب دته د ایمان د عیسی علی السلام یعنی په دین باندې دته دعوت د ایمان ورکو نو الله تبارک وتعالى د معصوم په ځړه کې واچو ایمان قبول کو چې ایمان قبول کو نو د بچی دی جادوګر تتلونو دی راهب سره کېناستو نو نا وخت بشو جادوګر به وهلو چې کور تتلونو غیب وهلو چې تا ولې نا وخت نو دی ورته راهب دی بزرګ ورته طریقو خودله چې جادوګر ته ورځي ورته وایا چې کور کې نا وخت شو او چې کور والا ته ورته وایا چې جادوګر را باندې نا وخت کو یو ورځ نو ورځ راغله داسې ورځ راغله چې ګوري دا خلق پلاره کې ولاړ دي مخلوق جمع دي او نشیتله نو دته نه تاسو کو څه شه دي ورته دا یو اجدهار او تل د سوق نشیتله نو دغه الک دعا وکړه و الها کما دا ایمان راوړې ده پتا باندې یا دا بزرګ چې دا راهب په حق وینو دا مار تمن کې دا کانه را واغستو په کانی باندې وښتلو نو هغه مردار شو بس دا خو جادوګر تتلو आवाज خوره شو چې دا لوی جادوګر دی دا الک ډیر تکړه دی سو وخت بعد د بادشاہ وزیر بوډا شوړون شو نو وزیر ول دا الک را وخت چې زما د سترګې صحیح کا نو دی الک ورته ویل چې زبدر ته دعا کوم زنشم صحیح کوله اغه زما رب صحیح کیا نو ته په رب باندې ایمان راوړې نو هغه ایمان راوړو او د دعا وکړه د غسترګي صحیح شو نو خبره لاړه بادشاہ چې وکړو دا وزیر چې سترګي صحیح شي وي څنګه
دا در لچا سیک وي دا زما رب سیک. نو هغه ورته هلک وښودلو دی وزیر. نو هلک پسې راغی، مختصر واقع بیانو. نو چې هلک پسې راغی نو هغه کله چې دا هلک هغه کاڼي باندې دا مار ویشتی و دا اژدها مردار شو، نو دا خو هغه بزرګ ته ویلي و. بزرګ ورته ویل چې ته ستا کرامت ښکاره شو خو تا باندې امتحانات راځي، ته به څوک چا ته به ما نه ښې ګوره چې دا ما ته ده ویلی دي، ایمان دعوت راته ده راکړی دی. خو دا ماشوم و بادشاه پې زور وکړو نو هغه یې ورته وښودلو. چې بادشاه هغه راوښتلو نو اره یې کړو، هغه یې شهید کړو. اوله چې هغه یې شهید کړو نو ماشوم باندې ډېر کوششونه وکړو، غر ته یې وخېجولو. فوجیانو ورته وویل چې وخېجوئ دا غر نه راخوشې کوي لړه کوي. نو چې فوجیانو دا غر ته وخېجولو نو ټول فوجیان د غر نه لړ شو، هغه مردار شو. دارنګې بیا یې اډر وکړو چې بوځئ دریاب منځ ته په کشتۍ کې، هلته یې لړه کوي. نو چې دریاب منځ ته ورسېده کشتۍ وشلېده او دی په یو تخته باندې بیا بچ شو. بادشاه ته ویه ما وی نشي مړ کولی ته، یو طریقې باندې طریقه دا ده چې ته به داسې چلو کې ځان یې فدایي کو. ګورې ښه اصل فدایي دې ته ویلی کېږي چې فدایي کو ځان نه بعد زرګونه خلک مسلمانان شو د نه بعد. ورته وایي ته به دا ټول مخلوق را جمع کړي، چې مخلوق کله جمع کړي نو زما دا غشې به واخلي او په دې باندې به ما ولي، او نو ویشتلو په ټایم کې به ته وایې چې آمنا برب الغلام ثلاثا، ما ایمان راوړی دی په رب د دې غلام باندې. 3 ځل به دا ووایې. نو همدغسې وکړله، د دې غشې راواغستو. بادشاه ویل آمنا برب الغلام ثلاثا، 3 ځلې وویلو. نو چې ویشتلو په دې تندي باندې دی مبارک شهید شو. په دغه وخت کې چې څومره مجمع را جمع وه نو هغوی ټولو ایمان راوړلو. چې ایمان یې راوړو دی ویل چې دا 3 اوس خو دا ټول مخلوق شو. نو بادشاه اډر وکړو خپل فوجیانو ته خندقونه وکنئ، قتل اصحاب الاخدود، خندقونه وکنئ. نو خندقونه یې جوړ کړل، یو به راوستو مرتد کېږي او که ودې غرضو څوک به مرتد شو، څوک به وغورځولو، شهیدان به یې کړل. په دغه ټایم کې الله تبارک وتعالی ورته په غضب شو. دا اور راغې بره شو، اور دا ټولې وسوځو. دا کرسۍ اچولي وو دي تماشې دپاره وزیرانو، دا بادشاه دا مشرانو. نو دا اور پرې راغې دي ټولې غرق وسوځلو. نو هغې ته اشاره ده، الله وایي قتل ووژل شو اصحاب الاخدود، خاوندان د خندقونو. النار ای اصحاب النار چې اهل د اورو، ذات الوقود خاوند د بلولو د اورو. اذ پاغه وخت کې وجه شو دي هم چې دی علیها په طرفونو د هغې کندې باندې ناستو، په طرفونو د دې اور ناستو، قعود منه ناستو. وهم دی چې دی علی ما پاغه څه باندې یفعلونه چې کولې په مؤمنانو باندې سزولې مؤمنانو لره، یفعلون بالمؤمنین چې کولې په مؤمنانو باندې ظلمونه کول. شهود منه حضور حاضرو. وما نقمو دشمنی نه کوله دی. رب کریم فرمایي عیب نه ګڼلو منهم د مؤمنانو نه الا مگر فقط دا خبره عیب ګڼله ان یؤمنو دا چې ایمان راوړو دی مؤمنانو بالله په الله باندې العزیز چې زورور ذات دی، الحمید چې د تعریف لایق دی، محمود فی افعالهم الذي دا الله غزات له دلر ملک السماوات چې بادشاہي د اسمانونو دا ولارد د ځمکې. والله والله تبارک وتعالى على كل شيء پر شي باندې شهید گواه دی. ان الذين يقينا كسان فتنوا منا چې فتنه کې اچول شو، عذبوا چې عذاب ورکړ شو، احرقوا سوزول شو المؤمنین مؤمنان. هغه کسان چې فتنوا منا فتنه کې اچول، یعنی عذبوا چې عذاب ورکړ او احرقوا او سوزول چاله المؤمنین مؤمنان لرا، مؤمنان سړو لرا، والمؤمنات مؤمنان والزنانو لرا. ثم لم يتوبوا دي توبون ندويسته د ګنانا، فلهم پس دیلا عذاب جهنم عذاب د جهنم دی، ولهم دیلر الله وی عذاب الحریق عذاب سوزون کې. ان الذين بشرت مؤمنان تا ان الذين يقينا كسنا منو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي، لهم دی لپاره جنات باغونه دی تجری چې بهيږي من تحتها لاندې دي دینه الانهار ولي ذلك الفوز دا کامیابی دا الکبیر لیا.
ان بطش ربک معنا نیول درفستا گرفت درفستا چې دی ربک درفستا لشدید خامخا ډیر سختی ګوره انه یقینا دی الله تبارک وتعالى هو يبدأ دا بدء د خلق یعنی يخلق الخلق ابتداء پیدا کوي مخلوق لرا ولا ويعيد بیا ملکی د مرګ نه بعد ويعيد بیا یاد کوي واپس کوي احیان بعد الموت ژوند کوي رست د مرګ نه الله وهو د الله تبارک وتعالى الغفور بخون کې ذات الودود محب ده مطيعين لنا محبت کوي سوچ د الله اطاعت کوي ذو العرش خاوند عرش ده المجيد معنا عظیم الصفات لوی صفات او خاوند ده فعال معنا کون کې خلاق پیدا کون کې لما دا غسلره یرید چې د اراده کوي هل اتاک استفهام تقریر ده هل په معنا د قد اتاک پتا کی سره راغله تعالی را حدیث الجنود خبر د لخکره د چا فرعون د فرعون وثمود د ثمودیانو بل الذين ملکا کسانو کفروا چې کفر کړي فی تکذیب کوي یعنی درو غنی دی قران کریم لرا د وجد عناد نه د وجد حسد نه والله تبارک وتعالى چې د من ورائهم د هر طرف د دینا محیط ګرون کې عالم دی احاطه کوي په اعتبار د علم سره الله نه نشي پټیلې دي اوس ليس كما يقولون في حق القرآن د سنده لکه څنګه چې دا کافران وي په حق د قران کریم کې سویا چې دا قران کریم شعر دی نه د سنده بل هو دا قران کریم چې قران کریم دی مجید معنا مجید کریم عزتمند دی شریف دی کثیر الخير ډیر خیر پکې د سینه لکه څنګه چې دا مشرکان ګومان کوي چې انه شعر چې دا شعر دی فی لوح لیکل شوی دی په لوحه کې یعنی تخته کې محفوظ لوح محفوظ کې هغه لوحه چې محفوظه ده تغییر او د تبديل نه سورة الطارق ترتیب عثماني شپږ نمبر سورت دی او ترتیب نزولی چې دی شپږ نمبر سورت دی نازل دی رسته سورة البلد نه بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم دی په اسمان باندې الله وی والطارق او قسم دی په غستوري باندې چې وشتون کړي نه چې مزل کون کړي پشپکی طارق ویل شي ذاهب فی الليل مزل کون کی تویل شي والطارق قسم دی په غستوري باندې چې مزل کوي پشپکی وما ادراک سشي خبر در کړه تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما الطارق سشي دا مزل کون کې چې د شپې مزل کوي النجم جواب داده النجم هو النجم دا ستوره ده الثاقب پړقیدون کې الثاقب پړقیدون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ناسو دستور یو شغله لاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ته مخ واړولو تاسو به مخ کې څه خیال کولو چې دا څه شی دا شغله هغه ورته ویل چې دا یو لوی حادثه پیښه شو نو دا غي وجنه دستور نه دا یو پړق روزي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا یو لمبه ده چې شیطانان پیوشتل کیږي دا ثاقب ده نو ما دراک سشي خبردار کړي تعالی مت طارق سشي ده طارق یعنی چې د شپې مزل کوونکې دا سشي ده النجم هو النجم دا ستوره ده ثاقب معنا پړقیدون کې زریدون کې ستوره ده ابن عباس هو الذي ترمى به الشياطين دا غستوره ده چې وشتل کیږي په دې باندې شیطانان ابن زید و مراد تن ثوریا ستوره ده جواب قسم سشي ده چې الله قسم کوي جواب قسم دا ده ان كل نفسنا نده هر نفس لما په معنا ده الا سره دلتا الا مگر په نفس باندې عليها په نفس باندې حافظ یو حافظ اشتا یعنی ملک يحفظ اعمالها یو فرشته ده چې حفاظت کوي د اعمالو ده که خیر عمل کوي که شر عمل کوي هغه حفاظت کوي نو رب کریم اوسوي انسان ته دا انسان د لک سوچو کی په نظر د سوچ او فکر سره و دی ګوري فلینظر الانسان پس او دی ګوري دا انسان
خپل اصل ته وګوري چې سنه پیدا دی مما خلق چې د سنه پیدا کړی شوی دی رب کریم فرمایي خلق پیدا کړی شوی دا انسان مما دوبونه دافقن د ټوپ وهونکو نه چې خروج داغه دفق سره وي په ټوپ سره وي یخرجو چې اوزیدا وبم من بین الصلب من د شاده سړینه او الترائب او د هډوکو د سینې د زنانې نه والترائب معنا او د هډوکو د سینې د زنانې نه دا زنانه نه دا وبوزي قاموس لیکي ترائب معنا عظام صدر المرأه هډوکي د سینې د زنانه او عبد الله ابن عباس وی ترائب نه مراد اليدين والرجلين او مراد تنه د لاسونه دي او خپې دي خو اکثرین وی ترائب نه مراد هډوکو د سینې د زنانه نه امام مجاهد سے وی ترائب ما بین المنکبین والصدر د وګو د سینې منځ نه نو یخرجو اوزید او من بین الصلب من د شاده سړینه والترائب او د هډوکو د سینې د زنانه نه انه یقینا د الله تبارک وتعالى على رجعه واپس کولو باندې کله چې دا مرشي دا انسان على رجعه په واپس کولو د دې باندې باسته لقادر خامخا قادر ذات ته لکه څنګه چې اول پیدا کړی دی دوونه یوم په ورځ باندې تبلمنا تظهرو چې ښکارا بکړې تبلمنا تظهرو چې ښکارا بکړې شي السرائر پټ رازونه فما له پس نبوي د انسان لره په دغه ورځ باندې من قوت سقوت طاقت چې د عذاب دفع کی ولا ناصر نب مددگار چې د عذاب نه څوک بچ کی والسماء قسم دې پاسمان باندې یا ورځ باندې ها ذات الرجع چې خاوند واپس ګرځیدلو دی بعضی ذات المطر چې خاوند مطر دی بار بار را ګرځیدا باران یا ابن عباس سے هو السحاب يرجع بالمطر مراد تنورز د چې واپس را ګرځي په باران سره نو قسم دی پاسمان باندې ذات الرجع چې خاوند باران دی یا خاوند ورځي والارض او قسم دی پزمکه باندې ذات الصدع معنا ذات الصدع معنا ذات التشقق چې خاوند چولو ده په شینکیجات چې راوځي نو د ازمکه وچوي نو جواب قسم څه شو دا قسم چې الله کوي انه یقینا دا قران کریم چې لقول خامخ قول له فصل معنا يفصل بين الحق والباطل چې جدای راولي په مېز د باطل او په حق وما هو ند دا قران کریم بالهزل هزل توقو تویل کی توقی ندی دا لوبی ندی عبث ندی انهم یقینا دا کافران چې یکیدونا فریبونه جوړي په تکلیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیدن په فریب جوړو سره واکید الله وی زب جزاء د فریب ورکم دی لرا جزاء د کید به ورکم دی لرا کیدن په ورکولو سره فمهل پس مهلت کو ورک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الکافرین دی کافران لرا یعنی زر عذاب ورته مغواړه امهلهم زهم مهلت ورکوم دی لرا رویدن معنا قلیلا لگا یا رویدن معنا امهالا په مهلت ورکولو سره لگ مهلت ورکوما بیا الله تبارک وتعالى اونی ول دی لرا پورز د بدر کې امام بغوی سے ونسخ الامهال بآیه السيف او دا منسوخ شو دا مهلت ورکول په آیت د توری باندې په جهاد آیت باندې